اللہ رب کائنات قرآن مجید کی فرمائی صفا متعدد آیت مبارکوں کی فرمائی وفی السماء رزقکم وما توعدون ستاسو د رزق تعلق چې دی هغه د اسمان سره دی رزق یوازې خوراک اسکاک ته نه وي په رزق کې د انسان د زندګۍ جمله ضروریات چې دی هغه په دې کې داخل دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين صدق الله مخکی آیتون مبارکونا اللہ جل شانہ د حلت او د حرمت احکام ذکر فرمائل او مشرکین مکہ چې هغوی ځینې سیزونه په ځان باندې حلال کړي او په خپل خوخه باندې او ځینې سیزونه په خپل ځان باندې حرام کړي الله تبارک وتعالى تفصیل سره دا بیان فرمایل چې د حلت او د حرمت د یو سیز د حلالولو او د حرامولو اختیار د الله مالک سبحانه وتعالى نه سوا بل چاته نشته اوس پدیزه کې دینه مخ کی آیت مبارکه کې دا بیان شو سلور سيزونه دي چې هغه مردار وي او دم مسفوح بهیدون کی وینوي او د خنزیر غوخه وي او هر هغه غوخه چې پاغي باندې د الله نه بغیر د بل چا نوم پیاد کړی شي نو دا سلور سيزونه حرام دي د دینه ما سوا الله تبارک وتعالى څه شي نه د حرام کړی البته سيزونه داسې و چې بطور عذاب او بطور سزا الله جل شانه په يهوديانو باندې هغه حرام کړو په دې آیت مبارکه کې داغي بیان دي وعلى الذين هادوا او پاکستانو چې يهوديان دي حرمنا حرام کړی موږ كل ذي ظفر هر یو نکون والا ساروی چې هغه اوخ شترمرغ او بطخ دا حلال خو په دوی باندې الله تبارک وتعالى بطور سزا او بطور عذاب په دوی باندې چې دغه حرام کړی شو ومن البقر والغنم او د غویانونا او د ګډو بيزونا حرمنا عليهم حرام کړو په دوی باندې شحومهما وازګي دا غوي الا مگر اغا حملت ظهورهما چې پورته وی شاګانو دا غوي او الحوايا یا کلمو او مختلط بعظم یا اغا چې یوځای شوی وي د اډوکو د دوی سره ذالک جزیناهم دا سزا دا بدلا سزا ورکړه مونږ دوی ته ببغیهم په سبب د ظلم د دوی وإنا لصادقون او یقینا مونږ خامخا رښتینیو فإن كذبوك پس کچری دوی دروغجن وایتا تا فقل ويتورتا ربكم رب استاسو ذو رحمة واسعة خاوند رحمت تی فراخا ولا يرد بأسه او نشي واپس کی دی عذاب دهغو عن القوم المجرمين د قوم د مجرمانونا دا سلور سيزونه چې کوم مخ کی ذکر شو اخو قطعا حرام دي یعنی مردار هر هغه ساروی چې هغه په خپل مرګ باندې بغیر د ذبح شرعینا مردار شو دا حرام دي او دیم بهیدل ولا وینا
دا مردار دی ناپاک دی او غوښه د خنزیر دا نجس دی ناپاک دی او دغسې هر هغه حلال څاروي چې هغه په هغې باندې د غیر الله نوم یاد کړی شي د ذبح په وخت کې د الله نه سوا د بل چا په نامه باندې ذبح کړی شي نو دا هغه حرام دی او دا دی آیت مبارکه کې چې کوم څیزونه ذکر شو هغه وو حلال یعنی د اوښ غوښه شوه شترمرغ شو او بطخ شو هر هغه شیزونه وو حلال الله تبارک وتعالی په دوی باندې حرام فرمایل او وجه سوا چې د دوی هغه ناشکری او د دوی هغه بغاوت د دوی هغه سرکشي په وجه باندې الله تبارک وتعالی چې دی په دوی باندې دا تنګي راوستو وازګه په دوی باندې حرام شو وازګه سوای د هغه نه چې کوم ملا سره د ملا اډوکي سره نختی یا کلمو پورې نختی وي یا اډوکو عام اډوکو پورې نختی وي یا ملا تیر د پاسي دینه ما سوا چې کوم عام وازګه ده دم په دوی باندې حرام کړی شو ذالک جزیناهم ببغیهم دا بدلا سزا مونږ ورکړه دوی ته د دوی د سرکشي د وجنه په سبب د ظلم د دوی نو معلومه شو چې کله یو انسان په یو ګناه کې مبتلا وي د هغه ګناه د نحوست د وجنه الله تبارک وتعالى چې دی باندې د رزق تنگسیا راولي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای ان العبد لا يحرم من الرزق بالذنب بشک بنده د خپل د ګناهونو د وجنه د رزق د فراخینه محروم کی د رزق تنګي او فراخي چې راځي د ګناهونو په وجه باندې راځي خصوصا د مانزه د پرې خودلو چې کومه ګناه ده موږ چې الله تبارک وتعالى چې په کوم ترتیب او په کوم آداب سره الله جل شانه فرض کړی دی دغه د پرې خودلو د مانزه چې کوم نحوست دی هغه په دنیا کې چې کوم نقص سزاګانې ملاويږي هغه د چې د رزق تنګي او دغه سي د زړه بے سکونی او ذهني پریشانی دا د مانزه د پر خودو هغه نقد سزا دی نو لہذا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا الله رب کائنات دا فرمایي چې وامر اهلک بالصلاه واصطبر عليها لا نسالک رزقا چې کله هم د الله د محبوب پیغمبر پکور دولت کده کی سو روز تیر شوی چولا بل نشوا د الله محبوب پیغمبر با خپل ازواج مطهرات ته فرمایل چی د آیت مبارکه ورته تلاوت کو وامر اهلک بالصلاه واصطبر عليها لا نسالک رزقا زما محبوب پیغمبر خپل کور والو ته د مانزه حکم کوا او خپل هم په دې باندې پابند اوسېګا مونږ ته نه د رزق سوال نکو دغه تپوستانه مونږ نکو نحن نرزقك والعاقبه للتقوى بلکې مونږ به ته رزق درکو او بهترین انجام هغه د پرهیزګارانو لپاره دی نو لہذا چې کله د الله تبارک وتعالى د ذکر نه یو بنده غافل شي او په ګناهونو کې ککړ شي د انسان نظر په حرام ځای کې استعمال دل شروع شي د انسان جبا په حرام ځای کې استعمال دل شروع شي د انسان اندامونه په حرام ځایونو کې استعمال دل شروع شي او د ګناه او د ثواب د نیکی او د بدی تمیز ختم شي نو بیا الله تبارک وتعالى فرمایي چې زه په دغه خلکو باندې ژوند او زندگی را تنګوما بیا د انسان د خپل د ژوند د تنګي ذمہ دار کله یو ته وي کله بل ته وي دغه اسباب دغه نسبت کله یو ته کوي کله بل ته کوي الله رب کائنات قرآن مجید کی فرمائی صفا متعدد آیتوں مبارکوں کی فرمائی وفي السماء رزقكم وما توعدون استاسو د رزق تعلق چې د هغه د اسمان سره دی رزق یوازې خوراک سکاک ته نه وي پر رزق کې د انسان د زندګۍ جمله ضرورت چې دغه پدې کې داخل دي او چې کله یو مسلمان د الله تبارک وتعالى سره
بغاوت شروع کی نو الله رب العالمین دا ژوند راتنګ کی دې د پاره چې دی رجوع کی من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا فرمای څوک چې زما د ذکر نه غافل شي زما د یاد نه د مانځنه د قران کریم تلاوت نه دین غافل شنو فان له معیشة ضنکا زه دغه ژوندۍ راتنګ کوم دنیا کې دا سزا ورکوم فإن له معیشة ضنکا داغه ژوند راتنګ کوم نو د ژوند راتنګیدل دا د الله تبارک وتعالى طرفنا د خپل مؤمن بنده د تنبیه د پاره وی چې دی پوښ چې بای ظاهری اسایش زیبایش نمایش هر څه برابر دی بیا هم زما زړه ته چین او سکون او قرار ولې نه ملاوي ورځ ته ورځ زما پریشانی ورځ ته ورځ زما هغه اضطراب او مشکلات او د ژوند را تنګیدل دا ورځ ته ورځ زیاتیږي ولې د دې وجه قران کریم هغه ذکر کوي من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا نو په خپل اعمال باندې نظر کول پکار دی ځکه چې د ژوند تنګولو والا د معیشت تنګولو والا فراخ کولو والا مشکلات را وستلو والا او اسانتیا را وستلو والا دا د الله تبارک وتعالى ذات دی دا په اختیار کې او پاتې شو چې کوم د الله د دین دشمنان دي کفار دي دا غوی د پاره د الله جل شانه قانون جدا دی هغه د پاره په دې دویم آیت مبارکه کې صفا فرمایي فإن كذبوك پس کچری دوی ته دروژن وای تا فقلنا تورتو يا ربكم ذو رحمة واسعة استاسو رب هغه خاوند د رحمت فراخ دی ستاسو رب هغه چې دا برداشت کوي لګیا دی چې کم تاسو دا پیغمبر ته دروغجن وې او هغه تاسو هلاک کینا تاسو باندې عذاب نه راولي تاسو نست نابود کینا نو دینه دا مطلب ما خلی چې الله جل شانه تاسو نه خوشاله دی مفسرین کرام فرمایي چې کله هم یو فاسق فاجر او د الله دشمن تاسو د خوشحالي په حالت کې ویني نو دا مو وایي چې ردنه الله راضي دی زکه د مال او دولت ورکړي دی زکه د چې دی کلی چوٹ ورکړي دی او ازادي ورکړي دی خوشحالي ژوند ته ظاهرا دا سینه ده بلکې دا د لپاره استدراج دی الله تبارک وتعالى هغه پړي ور پرې دی ور خوشي کوي سرنګ چې د مګي د نیولو د لپاره چې په پنجره کې دنه ورتا غوخه کې خودل شي ټماټر کې خودل شي څوک د دانوي چې را د اکرام شوې دي د تمل مستیا شوې دي نه دا دغه د راګیرولو یو طریقه ده دغه د هلاکت د پاره یو ذریعہ ده دغه سي الله تبارک وتعالى په دنیا کې خپل دشمن ته یو فاسق فاجر ته یو ظالم جابر ته چې ژوند ورکي ډیل ورکي نو دیته استدراج وي الله رب کائنات دا غواړي چې دا د خپل کفر کې او خپل زلالت کې او خپل دین دشمنی کې خو مخکلار شي نو چې په یوزي باندې راګیر شي د الله په عذاب کې نو فرمایي چې زما محبوب پیغمبر کچې دوی ستا تکذیب کوي نو تور ته وایا فقر ربكم ذو رحمة واسعة ستا رب چې دی هغه خاوند د رحمت فراخ دی ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين او نو واپس کیږي عذاب داغه د قوم د مجرمانو نه ذو رحمة واسعة دی د لوی رحمت د فراخي خاوند دی فورا گرفت نه کوي خپل بندگان خو چې کړه دغه عذاب راشي نو بیا الله تبارک وتعالى طرف راغلی عذاب چې دغه مجرمان نه واپس کیږي نه